بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کوم زمنګ وظیفه را د جمعه الوداع حواله سره ده، کومه د رمضان المبارک اخیری جمعه ده. په دې جمعه باندې څوک دا وظیفه کوي نو الله پاک به د دې انسان په کاروبار کې ډیر زیات خیر او برکت واچي. الله پاک به د انسان له داسې رزق ورکړي چې پوره کال به د مزې کوي. الله پاک به د انسان د لاس دومره کولاو کی او دومره هرچ به انسان کوي. الله پاک به دومره مال او دولت ورکړي چې دا چې څومره ته لګي دا به کمیږي نه. ډیره زیاته زبردست وظیفه ده، ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. یاد ساتئ چې دې ته ویل کېږي جمعة الوداع، لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خطبه ویله حجة الوداع، داسې حج چې هغه اخیری نو وداع ویل کېږي په محاحته. نو دلته کې موږ باندې جمعه راغلې ده او دغه جمعه دې ته جمعة الوداع ویل کېږي. دغه جمعه زموږ نه یو قسم لا محاحالي یو قسم لا کومه جمعه ده، دا د رمضان المبارک اخیری جمعه رو زمونږ نه رخصتېږي. دا جمعة الوداع مونږ ته یو څو خبرې راکوي، یو څو خبرې مونږ ته رایادوي چې زه ستاسو نه لاړم، زه ستاسو نه رخصت لم او چمه کې نیک اعمال وکړل دا به ټول عمر دا به مزې کوي. او دغه جمعة الوداع زمونږ او ستاسو په زندګۍ کې دا بیا نه راځي. نو کوشش وکړو چې په دغه ورځ باندې د جمعې په شپه باندې د الله پاک ډېره زیاته بندګي وکړو او خپل مالک، خپل رازق، خپل پروردګار دا موږ راضي کړو. نو یاد ساتئ چې کوم سړی په دې شپه باندې د جمعې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ باندې د ماښام اذانه پورې دا وظیفه کوي نو الله پاک به د انسان ته درې انعامات ورکړي. یو انعام به د انسان دا وي چې پوره کال به د انسان رزق دا پراخ وي. ټول کال به د ناست وي خپل دسترخوان باندې په اعلی طریقې سره په موضوع سره به د خوراک کوي. دویم انعام دار چې الله پاک به د انسان ټول ګناهونه دا معاف کړي. څونه ګناهونه دي دا ټول به الله پاک معاف کړي. د انسان دعاګانې به الله پاک دا قبول کړي. درېمه فایده به دا وي چې الله پاک به د انسان ته عزت ورکړي. خو دا زنانه ده نو خپل خاوند ته به ګرانه وي، دغه رنګې بچو ته به ګرانه وي، دغه رنګې مور پلار صغر خواهې ته چې څومره د دې خپلوان د رشته دار ټولو ته به دا ګرانه وي. خو دا سړی دی دغه رنګې ښځې ته به ګران وي، دغه رنګې بچو ته پوره خاندان ته علاقې ته به دا ګران وي. ډیره زیاته زبردست وظیفه ده. دا یو وظیفه شوله. دویم وظیفه سره دا ده چې کوم سړی را دویم وظیفه کوي د رمضان په دې اخیری جمعه باندې نو دله په کار چې په دغه ورځ دا وظیفه وکړي. که په دغه ورځ نشي کولی بیا د هغې نه بعد بیا مسلسل 3 ورځې دا وظیفه کوي. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته په ترتیب باندې لومبی تاسو په لومبۍ وظیفه پوه کوم، بیا تاسو په دویمه باندې. لومبۍ وظیفه زموږ دا ده چې موږ به 3 پیرې درود شریف ووایو، بیا به د هغې نه بعد سورة النصر ووایو، اذا جاء نصر الله والفتح، دا پوره صورت به او 20 پیرې ووایو. بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې درود شریف ووایو. نو دا زموږ یو وظیفه دا پوره شوله. او دویم وظیفه زموږ دا ده چې د دې وظیفې 2 روخه دي. یو دا چې کله موږ دا وظیفه وکړو 1100 پیرې دا پخه شي، دا به څه شي پخه به شي. بیا د هغې نه بعد چې کله زموږ څه ضرورت وي، زموږ څه حاجت وي، د هغې لپاره صرف 80 پیرې وایو. انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ او ستاسو ټول کارونه کوي. لومبۍ وظیفه خو دا شوله چې اذا جاء نصر الله والفتح سورة النصر او 20 پیرې دي. او دویم وظیفه دا زموږ دا شوله چې موږ به 11 پیرې درود شریف وایو، بیا موږ 1100 پیرې یا الله
یا رحمان یا رحیم اغیثنی، یا الله یا رحمان یا رحیم اغیثنی. دا وظیفه موږ 1100 پیرې وکړو. بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې درود پاک دا اولولو تلاوت به وکړو. دغه رنګه زمونږ دا وظیفه پوره شي. کو څوک په رمضان کې نشي کولی، د هغې نه بعد به 3 ورځې مسلسل دا وظیفه کوي. بیا دا چې کله تاسو 1100 پیرې وویله نو ستاسو دا وظیفه دا ختم چې کوم دا پوره شو، وظیفه هم پخه شوله. بیا چې کله ستاسو څه حاجت راځي، ستاسو د رشته دارانو څه حاجت راځي او تاسو صرف 70 پیرې یا الله یا رحمان یا رحیم اغیثنی دا وای، انشاءالله العزیز الله پاک به فوراً کار کوي. نو ډیر زیات بهترین وظایف د کوشش وکړئ په خپل هم دا وظایف وکړئ او مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحال آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.